چې شب برات روژه دا سنت او مستحب عمل دی. راشئ نن در سره انشاءالله د دوی استادان چې کوم دي غټ غټ علما دي چې دوی شاګردان دي هغوی دا فتوی ورکړي چې دا یو غلط کار دی، یو منکر کار دی، یو بدعت دی، د سنت خلاف دی. دې باره کې چې کوم احادیث راغلي هغه ټول ضعیف موضوعي احادیث دي. د دوی فتوی واورئ او زما طرف نه دې حلوا خورو ملایانو ته بدعتیانو ته چیلنج دی. یو حدیث داسې پیش کوي چې پای کې داسې وي چې د 15 شعبان د شپې هم فضیلت نشته او د ورځې هم فضیلت نشته دی. د ټولو مړو ژوندو وهابیانو پنجپیریانو دیوبندیانو ته چیلنج دی راوښایه دا حدیث خلکو ته او دې عوامو ته وښایه چې د دې عوامو تسلي وشي. تشې چغې مو باسئ په چغو باندې او په تشو بدعت په ټاپو لګولو باندې دین اسلام چې دا نه بدعت کېږي. دا زما سره صحیح ابن ماجه په دې کې باقاعده باب لګولی دی، باب ما جاء فی لیلة النصف من شعبان. په دې کې 3 حدیثونه ذکر کړي په صحیح سندونو سره او یو حدیث په 2 سندونو سره ذکر کړی دی. مختصر استاد وړاندې هغه بیانوم. یو دا علي رضی الله تعالی عنه روایت کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې 15 شعبان شي نو د شپې عبادتونه کوئ او د ورځې روژه نیسئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي او بیا خدای تعالی اعلان کوي چې څوک معافي غوښتونکی شته چې زما نه بخښنه وغواړي زه ورته معافي وکړمه، څوک رزق غوښتونکی شته چې زه ورله رزق ورکړمه، څوک صحت غوښتونکی شته چې زه ورله صحت ورکړمه. دا اول نمبر حدیث. دویم نمبر حدیث د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت دی. د عرض کوي چې پیغمبر اسلام زما د کمرې نه ووتلو بهر ته وي چې زه په سر عالم جنت البقیع ته راغلی وو. ما ته یې وفرمیل چې ای عایشې ستا څه خیال و چې ستا سره به د الله او د الله رسول خیانت وکړي؟ وی ما ته بیا وفرمیل چې ای عایشې دا هغه شپه ده چې په دې شپه باندې اله العالمین د بنو کلب قبیلې د ګډو بیزو د ویښتو په مقدار باندې خپلو مخلوقاتو ته بخښنه کوي. او په دویم حدیث کې دریم نمبر حدیث کوم دی هغه روایت دی د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه. دی فرمایي روایت کوي حضور علیه الصلوة والسلام مبارک نه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله دا 15 شعبان راشي نو خدای تعالی ټولو مخلوقاتو ته بخښنه د خپلو ټولو مسلمانانو ته بخښنه کوي علاوه د مشرک نه او د وهابي بدعتي نه. بدعتي سړي ته وهابي ته دیوبندي ته پنجپیري ته خدای تعالی بخښنه نه کوي او نور ټولو خلکو ته بخښنه کوي. او دوی دا اعتراض کوي چې لیلة البراءت ته چې دا لیلة البراءت دا د شیعاګانو ځانه ټاکلې ورځ ده او دا ورته ځکه ویلې کېږي. او دویم حدیث شریف پیش کوي د پیغمبر اسلام چې کله 15 شعبان نیمې ته ورسېږي نو بیا تاسو روژې مه نیسئ. د دوانو جواب وره. لیلة البراءت ته لیلة البراءت ځکه ویلې کېږي براءت خلاصي ته ویلې کېږي. نو دې حدیث شریف کې چې کوم ذکر شو خدای تعالی خپلو ټولو مسلمانانو بندګانو ته بخښنه کوي سوا د مشرک نه او د بدعتي وهابي نه. نو دې ته ځکه د براءت ویلې کېږي چې خدای تعالی پکې خپل بندګان د دوزخ نه خلاصوي. او دا یوازې زه نه وایم د زما سره غنیة الطالبین د دې اول نمبر جلد صفحه نمبر 348 باندې دی وایي وقد سميت ليلة البراءة لأن فيها براءتين براءة للأشقياء من الرحمن وبراءة للأولياء من الخذلان. دې ته ليلة البراءة ځکه ویلې کېږي چې په دې کې 2 خلاصې دي. یو خلاصې به کې د ګناهګارو خلکو د عذاب نه او دویم خلاصې به کې د نیکانو خلکو دی د شرمندګۍ نه او د رسوایۍ نه. بله خبره پکې دا چې کوم دی حدیث شریف پیش کړی دی نو د دې مقصد دا نه دی چې تاسو په 15 شعبان باندې روژه مه نیسئ. که نه د 15 شعبان د روژې فضیلت ښه په دې صحیح حدیث کې راغلی دی. اوس د دې نه مراد څه دی؟ د دې نه مراد موږ به د دې معنی د ځانه نه کوو. دا وابیان ځان ته اهل حدیث وایي خو دوی د حدیثو په شړنګ باندې هم نه پوهېږي. د حدیث ترجمې د خپل ځانه کوي د خپلې خېټې نه کوي او غلطي کوي. د دې معنی دا ده پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک فرمایل چې کله د رمضان میاشت رانږدې شي نو چې مخکې کم کمزوري خلک یې په صحت باندې دوی روژې ونیسي نو بیا د رمضان روژو ته دوی کمزوري شوي روژې صحیح نشي نیولی. نو دا منه د هغه خلکو دپاره راغلی چې پیغمبر اسلام فرمایل تاسو به روژې نه نیسئ. پاسو چې کله دغه مسله نه مقصد دا دی څوک په صحت باندې برابر وي نو د ده دپاره روژې نیول دا ناروا نه دي ښه. او دا ته زه د ځان نه وایم. دا حدیث شریف په سنن ابو داود شریف کې ذکر دی او لاندې زه تاسو ذکر کوم چې د دې محدثینو څه معنا کړې ده. په دې کې دا په صفحه نمبر 339 باندې سنن ابو داود شریف په دې کې بیا لاندې فرمایي وي پیغمبر اسلام چې دا منه فرمایلی ده نو ان والنهي للامه ضعيفه للشفقه والترحم عليهم. و دا پیغمبر علیه الصلوة والسلام د خپل کمزور امتیان د پاره دا منه فرمایلی ده چې تاسو په دې کې روژې مه نیسئ ځکه چې دا په دې باندې د شفقت د پاره او د مهربانۍ د پاره. بل دا حدیث شریف چې دی نو دا مشکات شریف کې هم دی او دا د مشکات شریف شرح ده مرقات المفاتيح 4 نمبر جلد دی. مولا علی قاری رحمه الله د دې په ترجمه کې څه فرمایي دی وایي قال بعض ائمتنا يجوز بلا كراهه الصوم بعد النصف مطلقا. چې کله شعبان میاشت نیمې ته ورسي نو روژه پکې بالکل جایز ده او د سره مکروه نه ده. او د جمهور قول پکې ذکر کوي نو وایي چې د جمهور قول دا چې دا حدیث چې کوم پیغمبر اسلام پکې منع فرمایلی نو محمول على ما يخاف الضعف چې دا حمل دی د هغه چا په باره کې چې کم خلک کمزوري وي او بیا د رمضان روژې صحیح نشي نیولی. نو دا مې ته 2 محدثین پیش کړی چې دوی د دې حدیث شریف دا ترجمه کړی دی او بل طرف ته وهابي راپاڅېدلي هغه د ځانه دغه معنی کوي. او دا لیلة البراءت ته لیلة البراءت مونږ وایو چې دا ته د دې حدیثو د وجې نه وایي او دوی وایي چې یار دا شیعګانو ځانه د صحابه کرامو نه د خلاصي دپاره دا ورځ ټاکلې ده نو ځکه ورته هغوی د براءت شپه وایي او د لیلة البراءت ورته وایي. نو یاد ساتئ دا خبره په خپل ذهن کې دا شیعګان چې څه کوي مونږ به هغه نه کوو. شیعګان خو خدای هم مني نو ولې مونږ به خدای نه منو؟ خو شیعګان خو مونځ اودس هم کوي مونږ به مونځ اودس نه کوو.
چیرته په دې شیعاګان منځونه کوي شیعاګان خدای منو موږ به هم نه منو دا د قمقلتوب خبره ده. دویمه خبره پکې دا ده چې دې ته دا براءت وایي ځکه چې تاسو ما حدیث شریف پیش کړو د کتاب حواله مې ته پیش کړه چې په دې کې خدای تعالی خپل بندګانو ته بخښنه کوي د دوزخ نه خلاصوي نو ځکه ورته لیلة البراءت ویل کېږي او دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي. نو دوی د شیعه خبرې راځي ځان په دلیل کې ګرځوي خو د پیغمبر علیه السلام حدیث دوی په دلیل کې ځان دپاره نه ګرځوي. او بل دا چې دوی دا چغې وباسي چې دا ضعیف دی نو دا خو زه په لول په چینل سره وایم چې د دوی پلار هم ضعیف نشي ثابتولی صرف په خبرو باندې حدیث نه ضعیف کېږي که تاسو په سند جرح کوئ په سند باندې جرح وکړه هغه پیش کړه جرحه. دویم نمبر دا که تاسو په متن باندې جرح کوئ هغه هم جرح پیش کړه د خدای تعالی په فضل سره که د منلو وه نو موږ به د چا سره په دین باندې اختلاف نه کوو موږ به یې سره ومنو خو که د منلو نو غلط یې کړی وه نو انشاءالله جواب به بیا واوري. بل که چې بالفرض دا حدیث ضعیف هم شي دا خو صحیح حدیثونه ضعیف نه دي صحیح حدیثونه دي که ضعیف هم شي بیا پې هم عمل کول جایز دی. ولې دا زما سره القول البدیع را سره دی په دې کې صفحه نمبر 496 باندې دی فرمایي قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم علماء کرام محدثین او فقها دوی ټولو دا متفقه فیصله کړې ده چې يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف چې په ضعیف حدیث باندې په فضایلو کې عمل کول دا مستحب دی جایز نه بلکې مستحب خبره. نو د ټول امت علما فقها او محدثینو په دې اتفاق کړی چې دا جایز دی. وهابي او پنځپیرې دي شل پیرې چغې وباسي چې دا بدعت دی او دا ناروا دی او دا ګناه دی. او تاسو یو حدیث په اخر کې وایم دا موجم صغیره سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث شریف ته چې کله اخیره زمانه شي نو داسې خلک به راوځي چې د هغوی مخونه به د انسانانو خو زړونه به د شیطانانو وي. نو ګورئ په عبادت باندې صرف شیطان خفه کېږي. په دې 15 شعبان خلکو روجې نیولي دي خلکو نفلونه کړي دي نو پای باندې شیطانان اور اغستی نو بعضې انسانان شیطانان دي نو هغوی په سوشل میډیا باندې غوبل لاغړه کم زور اغستی دی په دې باندې کم چې جني شیطانان دي هغوی په هم زور اغستی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې خلکو السنة بهم بدعة والبدعة فيهم السنة دا خلک به سنتو ته بدعت وایي او بدعتو ته به سنت وایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي زړونه به د شیطانان وي. نو دا وهابیان پنځپیریان دي چې دا شیطانان دي زړونه د شیطانانو دي دې چې کوم پرې دومره کثیرو حدیث سره ثابت عمل دی ته دوی بدعت وایي او یو د شیعه خبرې ځان ته رامخته کړې ده وایي دا بدعت دی